لومبه خدا چې څومره حاضرین ناست دي ډیر ښکلي محفل کې ناست دي توجه هغه چاته برابر ساتي چې څوک نعت وي یا څوک تقریر کوي نو که یو سړی اسم داسې اخو ګوري دا نور ورپسې ګوري چېرې دا څه شی چې په دې طرف لاړو چې ورګه زه یې وګورم یو خوا بل خوا توجه موړئ دا سترګې خپلې د مقرر هغه مخ ته مخامخ متوجه کوي ځکه چې د عالم مخ ته کتلم دا ثواب دی او دا یو ډیر لوی سعادت دی چې الله تعالی داسې نیکان پاکان خلک ستاسو د مسجد ته راوستل او تاسو د دوی د مخ مبارک دیدارونه کوئ نو دوی طرف ته متوجه شئ. یو خو به زه دغه پروګرام والا ته وایم چې د تقریر دپاره دلته چېرته مینس کې یوه کورسۍ مقرره کړي نو ښه وی دا ډېر طرف ته یو ګوټ ته مونه نه ویستي موږ څه چیلې له خو نه ویرلی چې چیلو وباسو خو دغه سیټ ته د مینس کې دا کورسۍ وساتئ چې دا د جومات د سنټر کې بیخي د محراب سره چې شي نو ډېره به ښه شي نو ټول خلک به د دې طرف والا خلکو توجه به محراب ته برابر وي او د هغه طرف هم برابر وي نو دغه مینس کې چې کوم کورسۍ دغه یو خالی پرته ده دا به لږه جوخته کړو او د مینس سنټر کې نو زه دا خبره مې کوله چې یو به توجه ساتئ بل دا کم زمونږ استاد محترم نابغة العصر مناظر اهل السنة والجماعت وکیل الاحناف شیخ القرآن والحدیث جناب حضرت غلام صاحب چې کوم دلته ستاسو په مخ کې تشریف فرما دی الحمدلله دا نه چې دغه شاګردان صرف په پاکستان کې او دا سلک غوندې خلک دي په عربو او په عجمو کې د دوی شاګردان موجود دي او د دوی خدمت د مسلک حنفي دپاره او د عقیدې د اهل سنت والجماعت دپاره د چانه پټ نه دی دوی چې څومره خدمات په دې لږ وخت کې وکړل داسې ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په لږ وخت کې خدای تعالی د دین دومره یو غټ او د عقیدې دومره غټ خدمت واخلي نو دا زمونږ دپاره یو ډېره لویه سرمایه ده پکار دا دي چې موږ هر یو سني چې ځان ته اهل سنت وایي او هر یو حنفي چې ځان ته حنفي وایي چې دی د زړه د کومې نه د داسې خلکو قدر وکړي او د داسې خلکو ادب او احترام وکړي مونږ ته پته ده چې دا څومره یو الله جل جلاله ولا یو مقام د علم ورکړی دی همدغه رنګ الله تعالی ورته په طریقت کې یو مقام په زرګونو مریدان د دوی دي نو دوی نن ستاسو د جومات ته راغلي دي او صرف د امام الائمه حضرت نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې عرس په مناسبت تاسو ته بیان کوي نو دا ستاسو په مخ کې ډیر غټ عالم دین او دوی ټول عمر د امام صاحب رحمت الله علیه د مسلک خدمت او د عقیدې د اهل سنت خدمت کړی دی که څوک د دې د پاسم اعتراضات لټوي نو هغه داسې دي لکه نور په ګوته باندې پټول دا چې کوم دی دا صرف او صرف د حسد د وجې نه کیدی شي زم چې زی عقل سړی او لخونت فهم پکې وي او زی فهم سړی هغه به هیڅ کلم د دوی خدمات هیر نه کی نو د خپل عقیدې د محسن خدمات نه دي هیرول پکار او د دوی ادب او احترام او د دوی خخ مناقب بیان پکار دی تاسو ته شاید چې علم می په ترخه کې د دینه مخ کې د حضرت غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی الله تعالی عنہ هغه عرس مبارک شوی آلته ډیر یو ښکلی جامع تقریر په باندې 2 غنټې تقریر د هغوی مبارکو په مناقبو د سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه په مناقب باندې ډیر جامع تقریر شوی دی اول خدغه تقریرم تاسو حاصل کړئ په دلته کې ډیرو مرګرو سره شته په خلک تارو کې آلته نور اسلامی کیسټ هاوس یو دی آلته د دوی نور بیانات هم شته دی او د هغې سره دغه د سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې کوم دغه مناقبو کې په باندې 2 غنټې ډیر ښایسته مفصل بیان دی هغه حاصل کړئ نو زه دعوت ورکوم د خپل استاد محترم استاد العربي والعجم جناب حضرت العلامه مولانا شیخ القرآن والحدیث جناب غلام حضرت غلام صاحب ته چې هغوی تشریف وروړي او ښه مفصل بیان وفرمایي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب مبلغ أو عام سامع وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من أبناء فارس رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصح فذاك قاس لم يذق قلبه تقى وذاك جهول كيف ذو الجهل يصلح وقال الإمام الشافعي رحمه الله الناس عيال أبي حنيفة في الفقه وقال سفيان الثوري رحمه الله كنا بين يدي أبي حنيفة كالعصافير بين يدي البازي وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة فلا بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف والولي زما ډیر محترم قابل صد احترام صدر جلسہ جناب فخر الفقراء والزاہدین سید شمشاد علی شاہ باچا صاحب اور زما ډیر محترم قابل صد احترام مہمان گران قدر سید السادات جناب سید طاہر علی شاہ صاحب و دیگر علماء کرام و مشایخ عظام و پا اجازت زما معزز سامعین و حضرات ورنو څو ورځې وړاندې په ترخه کې د سلطان الاولیاء قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ چې د عوامو منځ کې په لوی ځوان رحمت الله علیه باندې معروف دی د هغې په یاد باندې یو عظیمه جمواري وه څه د پاسه 2 غنټې تفصیلي بیان د هغې په کراماتو د هغې په زهد او په ورع او په علمیت هلته شوي ټول
ټول ورونه ته زمونږ دا اطلاع ده چې هغه بیان حاصل کړي او ویوري. نن هم په یاد د یو ډېر عظیم لوی شخصیت باندې بیا را جمع شوي یو چې هغه امام اعظم امام الائمه فی الفقه والحدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمت الله تعالی علیہ مبارک زمنګ استاد سو فروعی جزئیاتو کې مقتدا او پیشوا چې مونږ د چا په مذهب باندې یو د هغې په یاد را جمع یو. دا معروفه خبر ده چې کومه ونه بار لري میوه لري په هغې به ګزارونه کېږي. څومره اولیاو باندې چې خلکو طعنې لګولي هغې د کمال خاوندانو ماشومان او غټان هغه بیره ولي چې کم کې میوه وي کیکر بوټی څوک په کاڼو نه ولي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې مونږ تسلیم کړی دی په کم مقام مو تسلیم کړی دی. وهابیان د مذهب منکرین مونږ او تاسو باندې چې د شرک ټاپې لګوي نو یوه لویه خبره دا وایي چې تاسې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه محلل او محرم ګڼلی، یعنی کم شی چې دی درته حراموي تاسو یې حرام ګڼئ، کم شی چې دی درته حلالوي تاسو یې حلال ګڼئ. او تحریم او تحلیل د انسان وظیفه نه ده، دا د خالق العزال وظیفه ده. په دې وجه باندې چې څوک د الله رب ذوالجلال نه سوا بل محلل او محرم ګڼي په الفاظو د دوی باندې نو دوی وایي دا یې د الوهیت او د خدای صفات ورکړل نو مشرک شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د عیسویانو یو کس راغی ایمان یې راوړه او دې مبارکو به عیسوي ته دا آیت لوسته چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. کلمې د توحید تراشی او مونږ به یو بل په خپلو کې د الله تعالی سره شریکان او اربابان نه نیسو. دې خبرې تراشی. نو هغه انسان چې نصرانی او ایمان یې راوړه هغه مبارک ته وویل چې مونږ عیسویانو خو د الله تعالی نه سوا بل څوک رب نه دی منلی، نو ولې الله تعالی مونږ ته داسې ایت راولېږه؟ نو مبارک ته تپوس کې وی ولې تاسو خپل هغه پیران او علما چې یو شی به یې درته حرامو نو تاسو حرام نه ګڼه؟ وی مونږ به ګڼه. وی چې علما او پیرانو به درته حلال که نو حلال به م نه ګڼه؟ وی مونږ ګڼه. وی همدا د الله سره شریک نیولی دي. نو وهابیان دغه حدیث او دغه آیت په استدلال کې عوام الناس ته پیش کوي او احناف خلکو ته ښایي چې دوی هم امامان محلل او محرم ګڼلي او چې هغوی څه حلالوي دوی حلال ګڼي او چې هغې حراموي دوی حرام ګڼي. نو ټولو نه ابتداءً چې مونږ امام صاحب څه فرض کړی دی، څه مو منلی دی، کم مقام مو ورکړی هغه یاد ساتئ. الحمدلله مونږ ټول احناف په دې عقیدت یو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله نه دی. ټول وایي الله نه دی، نه د الله تعالی سره ذات کې شرکت لري او نه ورسره په صفاتو کې شرکت لري. زمونږ سنیانو حنفیانو ټولو دا عقیدت دی چې الحمدلله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علانن وایو چې هغه یو نبی من الانبیاء نه دی. ټول وایي څه دی؟ نبی نه دی. ځکه رسول الله مبارک خاتم النبیین دی. دا زمونږ ایمان دی.
دا هغه نه سیوا چې څوک هر چا تم نبی ووایي نو کافر یې ګڼو دا زموږ مضبوطه مسله ده. علما د دیوبند او د بریل د قیدیانیانو په کفر متفق دي. دیوبندي علما هم د قیدینی په کفر کتابونه لیکلي او بریلوي علما هم په لیکلي. ولې؟ ځکه دې دواړو ته دا مسلمه ده چې خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ الله نه ګڼو نبی نه ګڼو نو څه ګڼو؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مونږ د قرآن کریم او د حدیثو یو استاد او صحیح ترجمان ګڼو. چون کې قرآن کریم سختۍ لرلی او احادیث و معلقات او پیچیده ځایونه لرل. په دې احادیثو کې ټکراونه او معارضې وي. مونږ ته صحابو کې فقیه او غیر فقیه نه پیژندل. مونږ د رسول الله مبارک د مکی قولونه او احادیث او مدني مونږ نشو بیلولی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د آخري زندګۍ اقوال د مخکینو سره مونږ ته تاریخ نو معلوم او دی مبارکان د صحابه او د شاګردانو نه دین زده کړیو او دی د صحابه ملاقات کړي او د تابعی دی به اتفاق الائمه چې کم داسې پیچیده ځای براغې چې معارضه به ورکیوه نو دی به د صحابه او د شاګردانو نه تپوس کو چې د دې مقصد څه شی دی. ای به جواب ورکړي. نو څلور واړه امامان بلکې ټول امامان چې چا فرض کړي دي دا د دین ترجمانان دي فقط. اوس که په دین او دینی تعلیماتو کې استاذ نیول او ترجمان او شارح نیول شرک وي نو مونږ هغې وهابي ته وایو نو بیا تاسو هم دا دین د یو چا نه زده کړي او یو ملا پسې روان یئ. اول مشرکین هم تاسې وي. ځکه هغه عوام او عجم چې په عربۍ نه پوهېږي دی به دین چا نه زده کوي که نه به زده کوي. نو چې دین د چا نه زده کوي الله یې نه ګڼي نبي نه ګڼي د قرآن او د سنت ترجمان یې ګڼي. همدقه مونږ ګڼلی دی. په پیچیده او معلقو سختو ځایونو کې مونږ دوی ترجمانان ګڼلی دي. او د وهابیانو دا اعتراض چې تاسې محلل او محرم ګڼئ یعنی د دوی حرام ته حرام وایو چې دوی ورته حلال وی حلال وی دا محض افترا ده. بلکې زمونږ د اصول قاعده دا ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اصول فقه بنیاد دی خیره. زمونږ قاعده دا ده چې الحلال ما احل الله فی کتابه. حلال هغه شی دی چې قرآن کریم ورته حلال ویلی دی. والحرام ما حرم الله فی کتابه. حرام هغه دی چې الله قرآن کې حرام کړی دی. وما سکت عنه فهو مما عفا عنه. روایت د ترمذی دی دا زمونږ د اصولم فیصله ده او دا د محمد مصطفی د زبان فرمانم د ترمذی په اول جلد کې په 200 صفحه باندې نقل کړي چې حرام به هغه وي چې قرآن کریم حرام کړی وي. حلال به هغه وي چې قرآن کریم ورته حرام ویلی وي. او چې د کم شي نه قرآن کریم او الله تعالی نه بیان کړي فهو مما عفا عنه هغه به معفوی هغې ته به ناروا نه وایي. بیا زمونږ اصول دا دی چې کم شی په حدیث باندې ثابت شي نو په هغې باندې مونږ فرض نه ثابتو. که چېرته په حدیثو کې منع راشي زمونږ اصول دا دی چې مونږ په خبر واحد باندې حرام نه ثابتو بلکې کم شی چې په حدیث کې منع شي نو مونږ هغې ته مکروه تحریمي وایو. زمونږ دا اصول دی. او چې کم شی قرآن کریم کې منع شي نو مونږ هغې ته حرام وایو. ځکه حرام قطعي دی. اثبات په دلیل قطعي غواړي او دلیل قطعي قرآن عظیم شان دی. او هر چې احادیث دی چې کم حدیث متواتر مونږ ته راشي په لس سنده مثلا نو هغه بیا حرام ثابتوي. او چې کم یو راوي مونږ ته راورسوي لکه دا کتابونو د حدیثو بخاري مسلم ترمذي وغیره کې چې احادیث پراته دي دې ته اخبار احاد وایي. او خبر واحد باندې حرام نه ثابتېږي بلکې مکروه تحریمي پې ثابتېږي. زمونږ دا اصول. نو چې وخت زمونږ احناف وایي
چې حرام په حدیث خبر واحد نه ثابتېږي نو د امام په خبره به موږ څنګه ثابت کو؟ دا د دوی افترا ده په موږ باندې. نه امامانو خبرو ته موږ حرام د هغې په قول ثابت کړي او نه مو حلال د هغې په قول ثابت کړي، بلکې هغې د حلالو او د حرامو موافق خپل استدلالات لري د قرآن او د سنت نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې موږ په دین کې امام ګڼلی دی، د ځان نه بلکې موږ ته قرآن عظیم الشان امر کوي، یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو اطیعوا الله، د الله تعالی اطاعت وکئ، د قرآن کریم خبره ومنئ، و اطیعوا الرسول، د رسول الله مبارک اطاعت وکئ، احادیث ومنئ، و اولی الامر منکم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما معروف رئیس المفسرین صحابی هغه ترجمه دا کوي و اولو الفقه منکم، او چې په تاسو کې کم فقها الله تعالی پیدا کړل نو تاسو د فقهاو خبرې م تسلیم کوي. که چېرته د وهابیانو غوندې خبره وی چې اهل حدیث کې د اصول کتاب الله اور سنت رسول، نو پکار دا و چې د ایمان والا و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول سره آیت ختم شوی وي، د دریم شي د منلو گنجائش نه پاتې. نا رب کریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هم په دې دنیا د فقهاو د اطاعت مطالبه درنه ده. یو وهابي ملا مونږ مدرسې ته راغلی و شن طالبانو سره، وی ته چې د دې آیت نه استدلال کې چې د امامانو منل فرض دی، خبره واجب دی، نو قرآن کریم چې په کوم شی باندې امر وکړي نو هغه امر خو د فرضیت د پاره نو ته تقلید ته فرض ولې نه وایي چې واجب ورته وایي؟ نو ما هغه ته علمي جواب ورکړه چې اولی الامر منکم کې مفسرین اختلاف لري. یوه ډله مفسرین وایي چې مراد د اولی الامر نه صحابه دي،